بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ دې وخت کې په وطن کور شیرپور کې موجود یو او څنګه چې تاسو ته پته ده دې وخت کې د حیات محمد خان شیرپور شهید چې کوم 48 وي برسي ده د هغې هلې ځلې روانې دي او ډېر خلک مونږ ګورو د وطن کور شیرپور ته راځي. د دې کې مونږ ته ډېر خلک داسې رامخکې شي چې هغوی حیات خان په خپلو سترګو لیدلو او ډېر نږدې ورسره پاتې شوي. نو دې وخت کې موږ سره یو مشر ناست دی نورالبصر د مزاډیر سره دې تعلق ساتي. د هغه نه به تپوس کوو چې آیا تاسو ته د حیات خان باره کې څه معلومات دي هغه موږ ته ووایه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو شاعر وایي تکلیفونه به ځیګر ته رسوي نو ځان به هله د یاردار ته رسوي. وایي یارانه په قصو نه کېږي دلبره سر به خورې چې مینه سر ته رسوي. زما د ملګري منه د حیات محمد خان شیرپور شهید متعلق تپوسونه وکړو نو هغه زما د هشنغر یو ځلنده ستوری تیر شوی دی او په دې هشنغر کې چې هغه کوم ترقیاتي کارونه کړي دي نو هغه د چا نه پټ نه دي. زمونږ علاقې چې کوم دي د دوی نه بالکل ډسکنیکټ وي او مونږ به دغه مخه دی چې به کله پیښه شوه نو د عمرزو پول هم نه و د چیني پول هم نه و یو ځای کې رابطه دغه نه و. نو حیات محمد خان شیرپور ډومبې او هغه هستي وه چې موږ سره ډېر نږدې پاتې شوي او د غریب طبیعتی به د سو یم چې ګورنر و او چې موږ به لاړو کله نو په چمن کې به څادر غوړولی او په څادر باندې به موږ سره کېناسته او موږ سره به ګپې شپې او تاسو یقین وکړئ که چېرته موږ دا محسوسه کړي چې دا یا وزیر اعلی دی یا ګورنر دی یا چېرته لوی سړی دی څنګه قدم او څنګه حالات چې هغه په دې دنیا کې تیر کړي نو د غریب دپاره یو بهترین مثال و چې هغه به یو څادر په دغه چمن کې خور کو په هغه څادر باندې ورسره مونږ کېناستو او ګپې شپې به چی نه به چلېدلو او وی به لکه د علاقې حالات څنګه دي خلک خوشحاله دي که خفه دي. مونږ به ورته ویل خلک تاسو نه ډېر مطمئن دي چې تاسو د چیني پول جوړ کړو تاسو د جوري پول جوړ کړو تاسو له مونږ چې کوم دي د عمرزو پول جوړ کړو. نو دې باندې زموږ د غم خادم هغه هم ډېر زبردست شو. حیات محمد خان شیرپور د هغه شانتې کارونه ترقیت کارونه او همغه وجه وه چې د هغه په سیاست په سیاسي شعور باندې او په سیاسي سوچ باندې بیا آفتاب احمد خان شیرپور دې میدان ته راودانګل او د هغه په منشور باندې هغه قدم کېښودو او هماغسې خدمتونه د علاقې آبادۍ سوی ګیس سړکونه د بجلۍ ټرانسفارمرې ستنې یره د علاقې داسې وګنډله د سړکونو یو جال یې جوړ کړو. دا زمونږ د غریبان خلک چې دی یو بل سره غمخادی نشي کولی دا یو بل سره چې کوم دی نو ډېر نږدې پاتې شو او غمخادي زمونږ جوړه شوه. شیرپور یو داسې ځای جوړ شو چې الحمدلله موږ نن هم دا دعا کوو چې شیرپور او د شیرپور خان د حیات محمد خان شیرپور اجرا دا زمونږ داسې لکه د مثال د کور دی. موږ چې کله هم دې علاقې ته راشو د خامخا د حیات محمد خان شیرپور د آفتاب احمد خان شیرپور او د سکندر حیات خان شیرپور د دیدن دپاره دې حجرې ته راشو چې موږ یو چې دوی وینو د دوی دا کوم د کار خاص چې دي کوم ملګري چې دي چې موږ دوی وینو زموږ د زړه ته په یو ټنډک ورسي. حیات محمد خان شیرپور د ترقۍ یوه نښه وه د امن او د خوشحالۍ یوه نښه وه خو دې ظالمانو دې غاصبانو دوی چې کوم دی هغه په قلار پرې نښوده او هغوی ته دا پته ولګېده چې دی اوس دا ماشوم بچې دا یو د 21-22 سال زلمی چې کوم دی دی دونه حد ته ورسېده چې د علاقه ټوله د اشنغر ټول د پسې شو نو هغه غریب ته یې هغه د شهادت په دغه باندې چې کوم دی هغه مړ کړ او د دې غریبانو د سر نه هغه سوری واغېسته د دې غریبانو د سر نه هغه پټکې واغېسته. بیا د هغې نه وروستو همغه سلسله جاري وه هغه آفتاب احمد خان شیرپور دی الله پاک ولې ډېر ژوند ورکړي او خدای پاک دې زموږ په سرونو باندې همیشه د هغه لاس قایم او دایم ساتي. هغه بیا راوچت شو د دې غریبانو خدمت ته ملا وتړله او همدغسې په غریبۍ باندې څنګه چې حیات خان څادر غوړنګ به کېناستو په دغسې په غریبۍ باندې د خلکو خپل وروڼو سره هغه تعلقات هغه د ژوند هغه پرمختګ په هغې کې روانو او د علاقې دومره آباده کړه چې نه څوک دا نشي ویلی چې په دې اشنغر کې چېرته د یو ترقیاتي کار ضرورت شته. ډېرې داسې کمې خبرې وي چې هغې ته به ډېر دغه پاتې خو چې هغې ته به دوی نه رسېدلې. نور تاسو ته زه دا ما په خدای قسم دی په قسم سره وایم چې حیات محمد خان شیرپور سکندر حیات خان زموږ کشر دی او حیات محمد خان شیرپور آفتاب احمد خان شیرپور زموږ مشر دی. د باندې هغه موږ ته لکه د پلار ښکاري او دا زموږ کشر ورور دی انشاءالله
زمونږ چې جمع دي او دوی جمع دي وي نو موږ به د خپلې وینه تویو انشاءالله او د دوی به چېرته تکلیف لا او دوی به چېرته بدې روزې نه ورکوو. الله دې دوی همیشه لپاره آباد او خاص ساتي زموږ په سرونو باندې. مشره څنګه چې تاسو ته پته ده د هغوی د 48 برسي را روانه نو خپلې علاقې خصوصا د 400 خلکو له به تاسو برسۍ متعلق به صرف دومره ووایم د 400 خلکو ته دا اپیل کوم چې تاسو مهرباني وکړئ او ډېر په ګڼ تعداد سره دې برسۍ له راشئ او دا کامیابه کړئ ځکه چې د دې خلکو لاسونه تاسو مضبوط کړئ نو دا به زموږ د علاقې او د ترقۍ او سوکالۍ دا یو زیری دی. نو مهرباني وکړئ دا پیغام در کوم چې بغیر څه تعصب او بغیر څه پارټۍ نه بغیر څه سیاست نه به دا خپل هر څه پرېږدي او دې برسۍ له راشئ. ډېره مهرباني وي او انشاءالله موږ به ستاسو ټول عمر خدمت کوو.